أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. دی آیت مبارکه کې د احرام په حالت کې د ځینې ښکار د جواز تذکره کوي چې هغه سمندري ښکار دی. نو فرمای احل لکم او حلال کړلی شی دی ستاسو دپاره صید البحر ښکار د سمندر وطعامه او خوراک د دی. یو ښکار مطلق ښکاری که سړی د خوراک دپاره ښکار کوي لکه د حلال زناورو ښکار کول، او یو ښکار خلک کوي د حرام زناور د هغې د څرمن د حاصلولو دپاره یا د هغې هډوکي قیمتي یا یې د هغې غاښونه قیمتي. نو فرمایي چې سمندري ښکار چې دی په حالت د احرام کې دا ستاسو دپاره جایز دی. که دغه ښکار تاسو یعنی د هر څه دپاره کوئ او که د خوراک دپاره کوئ دواړه صحیح دي. او یو دې دواړو الفاظو کې دا فرق مفسرینو ذکر کړی دی چې یو ښکار عام طور سړی وکړي په ټیم باندې هغه وخوري، دغې ته صید ښکار ویلی کېږي. میانې ونیول او په ټیم باندې پاخه کړل وخوړل. او طعامه نه مراد دا دی چې ښکار یې وکړو په هغې مالګه واچول او هغه یې وچ کړل او بیا یې په بله موقع باندې د سفر په دوران کې په لاره باندې خوړل. نو دا مراد دی د دې نه. فرمایي چې ستاسو دپاره حلال کړلی شی دی سمندري ښکار او د هغې خوراک هم متاعا لکم، دغه ښکار کول او په ټیم باندې خوراک د هغې دا ستاسو دپاره سامان دی، رزق دی چې په دې سره تاسو زندگی تیریږي. وللسیارة او د قافلې دپاره. نو مراد دا دی چې یو قافله روانه وي په سفر باندې او دو دغه ښکار دی وچ کړی دی په مالګه کې، نو دا د ځان سره سټور کړی د ځان سره یې وړي، په لاره چېرته ضرورت راځي هلته کې بیا خوري. نو دا متاعا لکم هغه ټیم باندې تازه خوراک کول. او وللسیارة د قافلې دپاره د مسافرو دپاره چې کله دوی دغه خوراک چې دی دا وچ کي سټور کي او بیا یې وروسته په لاره باندې خوري. وحرم علیکم صید البر او حرام کړلی شی دی په تاسو باندې ښکار د وچې ښکار چې دی دا په تاسو باندې حرام کړلی شی دی ما دمتم حرما تر څو پورې چې تاسو په احرام کې یې، تاسو احرام تړلی دی نو د وچې ښکار ستاسو دپاره بیا حرام دی. یا تاسو د حرم په حدودو کې یې
نو اگر چې تاسو احرام نه تړلې د حرم په حدود کې مخکار کول حرام دی نو د آیت مبارکه کې بیا دغه د وچی د ښکار کولو نه منع وفرمایله واتقوا الله او د الله تعالی نه ویریږئ دا مزید تاکید شولو په دغه حکم باندې د عمل کولو یعنی ښکار کول او نه کول ظاهری طور باندې یو حلال کار دی لیکن د احرام په حالت کې الله تعالی منع کړی دی ظاهری طور پکې مونږ ته سوجه نه ښکاري نو عام طور مونږه د هر حکم وجه پیجندل غواړو الله تعالی دا مونږ پرس کړی دی د دې څه وجه ده په دې کې څه پیدا ده دا روژه الله تعالی پرس کړی ده دا ولی دې کې څه پیدا ده نو دا خبره کول غلط دی اصل خبره دغه ده بس دا د الله حکم دی او د الله امتحان دی بس دغه وجه ده او دغه پیدا ده نو اگر چې د الله تعالی په هر حکم کې بے انتها فواید حکمتونه به وي لیکن موږ په هغې باندې عمل د فواید او د حکمتونو دپاره نه کوو زموږ د عمل مقصد خو به صرف دغه وي چې دا د الله حکم دی بس دا کول دی دا ولې کول دی دا ځکه چې د الله حکم دی نو فرمایي چې تاسو د الله نه ویریږئ الذي هغه ذات الیه چې هغه ته تحشرون تاسو جمع کولی شئ ستاسو الله تعالی ته پیشي ده جمع کېږئ به الله تعالی له به جواب ورکوئ نو بس دغه د یو حکم دپاره منل دغه خبره کافي ده په هغې کې خامخا وجوهات لټول حکمتونه راویستل د دې څه ضرورت نشته دی احل لکم حلال کړلی شي ستاسو دپاره صید البحر کار د سمندر و طعامه او خوراک د دی متاع لکم دا سامان دی ستاسو دپاره د ژوند د تیرولو وللسیارة او د قافلې دپاره د مسافرو دپاره وحرم علیکم او حرام کړلی شي په تاسو باندې صید البر ښکار د وچې ما دمتم حرما تر څو پورې چې تاسو په احرام کې واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه الذي هغه ذات الیه چې ده ته تحشرون تاسو جمع کولی شئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين